بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمه، د دې نه مخکې ماشوم سره مونږه د واحد تسنیجه مو اجرا وکړله او مې ورته چې واحد تسنیجه به څه ته وایي. اوس د دې نه پس ماشوم مونږه په دې باندې پوه کړو چې بچي یو اسم مرفوع وایو نو دا به د څو وجو نه وایو. نو موږ د ورته ووایو چې بچي ګوره دا مبتدا کوم ځای راغلي نو دا به مرفوع وي، ورپسې دا خبر چې کوم ځای راغلی نو دا به مرفوع وي، او فاعل چې کوم ځای راغلی نو دا به مرفوع وي. او په دې کې ورسره بیا څه وکړو؟ اجرا به ورسره وکړو. لکه ګوره تاسو راشئ دلته کې ماشوم سره چې تاسو ته دې اجرا کوئ که نه چې عذاب القبر حقون، نو دا ترکیبونه مخکې تېر شوي دي. تاسو چې دې کې ماشوم سره د مرفوع منصوب مجرور اجرا کوئ څنګه طریقې سره ورسره کوئ؟ داسې ورسره کوئ. بچي لومبۍ سره ترکیب وکړه. عذاب القبر، عذاب مضاف، القبر مضاف الیه. دا مضاف الیه مبتدا شو، حقون ولا خبر شو. مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. نو دی عذابو کې د تاسو بیا تاسو کې چې بچی د عذابو او آیا په دې باندې زبر در پیش په دې باندې سړي، یعنی مرفوع منصوب مجرور کې د عذابو دا سړي، نو دی به چې په دې باندې پیش راغلی یعنی مرفوع دی. نو بیا ورته دا وایي چې دا پیش به بچی ولوي. نو ګوره د دې نه مخکې موږ ماشوم ته ووایو که نه چې د درې وجې نه به موږ یو اسم مرفوع وایو، د مبتدا د وجې نه، د خبر د وجې نه او د فاعل د وجې نه. نو دلته کې به دې وایي چې د عذابو دا چې کوم دی نو مبتدا جوړ شوی دی، د دې د وجې نه دې باندې موږ څه ووایو؟ موږ پرې ضمه ووایو. دغه شان بیا ورته وایو چې دا حقون، دا حقون چې کوم دی نو دې باندې دا دو پیش راغلی دی. نو بچي دا موږ ولووایو حقن یا حقن هم ولونوي. دا حقون د څه د وجې نه موږ ووایو؟ نو دی به وایي چې دا موږ د خبر د وجې نه وایي، ځکه چې موږ وایو چې مبتدا به مرفوع وي او خبر به مرفوع وي. دغه شان چې کوم دی نو انت غلام زیدین، لومبۍ ورسره ساده ترکیب وکړئ. انت مبتدا، غلام مضاف، زیدین مضاف الیه. مضاف مضاف الیه نه مبتدا لپاره خبر، مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. بیا ورته په دې کې ورسره اجرا وکړئ چې دا غلام دا چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ نو دی وایي چې دا مرفوع دی. ولې مرفوع دی؟ ضمه پرې راغلې ده. د دې د وجې نه چې کوم دی نو څه دی؟ د ضمې ته چې کوم دی نو موږ څه وایو؟ مرفوع ورته وایو. دې نه ورته وایي چې دا مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ نو هغه به وایي چې دا مرفوع دی. دا مرفوع ولې ووایي؟ دا به چې کوم دی نو د خبر د وجې نه ووایي چې موږ ووایو چې خبر واقع شوی دی، نو په هغې باندې به موږ څه وایو؟ په هغې باندې به موږ ضمه او پیش وایو. دې وجه به موږ څه ووایو؟ موږ چې کوم دی نو په دې باندې ضمه وویله، یعنی مرفوع ووایو. دغه شان بیا ورته وایو چې راشه بچي ګوره اسفر ورکوب شجرې، اسفر فعل ورکوب مضاف شجرې مضاف الیه. مضاف مضاف الیه د فعل لپاره فاعل شلو. اوس ورکو مرفوع منصوب مجرور کې کوم دی نو څه دی؟ نو دی وایي چې دا مرفوع دی. د څه د وجې نه؟ د فاعل د وجې نه. ځکه موږ وایو چې فاعل واقع شوي نو هغې باندې به پیش وایو یعنې ضمه ورپرې وایو. دا ورکوم چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې مرفوع دی د فاعل د وجې نه. نو په دې طریقې سره به چې کوم دی نو ماشوم په دې درې مرفوعاتو کې وچرو، په مبتدا کې، په خبر کې او په فاعل کې، چې دا درې مبتدا، خبر او فاعل دا درې واړه به چې کوم دی نو موږ څه وایو؟ په دې باندې به موږ پیش وایو یعنې مرفوع به وایو. د هغې نه پس چې کوم دی ورته به بیا نور مرفوعات هغه وښیو. او په دې کې ورسره د رټې ضرورت نشته که نه چې موږ دا مرفوعات یا منصوبات چې کوم دی نو په ماشوم باندې څوک ورټولی کړو. ګورئ دا رټه چې کوم دی نو دا تعلیم لري چې څومره ماهرین تعلیم دي او تاسو هغې نه تپوس وکړئ نو څوک دا نه وایي چې دا رټه دا د ماشوم صلاحیت چې کوم دی نو روچتوي او دا د ماشوم صلاحیت سیوا کوي. نه هغه وایي چې دا د ماشوم صلاحیت ختموي. رټې د چا تعلیم نه دی ویلی؟ نو مرفوعاتو کې یا منصوباتو کې د دې نه مخکې نور کوم سببونه ووایي نو د رټې ضرورت پکې نشته. ساده پښتو کې کوم دی نو ماشوم پوهه کوئ او بیا پکې ورسره کوم دی نو څه کوئ؟ اجرا کوئ.